بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو دی ورځو کې بس تاسو ذهن کې دا سوال راځي چې ډراما سیریل ارطغرل غازی ډراما قتل جایز دی یا نه دی؟ آیا دا قتل حرام دی؟ د دې حواله سره ډاکټر ذاکر نایک سوای د دې ډرامې تاریخ څه دی؟ آیا دا پر اختیار واقعیاتو جوړه شوې ده یا دا بیا دروغ دی؟ او د ترکی په شان ملک د دې په خورولو سم مقاصد حاصلول غواړي؟ پاکستان کې داسې کم خلک دي چې د دې ډرامې مخالف دي؟ د ډاکټر ذاکر نایک د دې حواله سره سره ده. زمونږ د نن ویډیو د دې حواله سره ده. تاسو ته دا وایم چې دا ویډیو اصل کې د انګریزي ژبه کې شوی د گفتگو پښتو ترجمه ده چې تاسو خلک په اسانه پوه شئ. نو راځئ د نن ویډیو طرف ته ځو. There is a Turkish drama Ertugrul which has broken all records on the YouTube. Muslims in the subcontinent are praising it so much that anyone who tells them not to watch it is considered anti-Islamic. د دې ډرامې ارطغرل باره کې د ډاکټر ذاکر نایک نه سوال شوی دی چې آیا دا ډرامه قتل حرام دی؟ ولې چې په برصغیر کې داسې ډیر خلک دي چې دا ډرامه ډیره خوښوي او هغه خلک چې د دې ډرامې نه انکار کوي د هغې باره کې دا ویل کیږي چې هغه خلک د اسلام نه یا د اسلام د تاریخ نه انکار کوي چې ډیره لویه ګناه کیدی شي. آیا ډرامه نه قتل ګناه ده یا ډرامه قتل حرام دی؟ چې ډاکټر ذاکر نایک نه ردی باره کې سوال وشو نو هغوی څه جواب ورکو؟ زموږ د نن ویډیو د دې حواله سره ده. دې سوال کې دا هم ویلي شوی و چې د دې ډرامې متعلق د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د ترکی صدر طیب اردوغان او نورو اسلامی رهنماو ویلي دي چې دا ضرور قتل پکار دی. خو دې ډرامه کې غیر محرم کسان یو بل ښکلی یا یو بل له غاړې ورکوي. دا هر څه په اسلام کې منع دي. نو آیا دا ډرامه قتل جایز دی؟ د بھارت نه یو بل سوال کې د دې ډرامې باره کې تپوس شوی و چې د دې ډرامې متعلق چې کومه کیسه ده آیا هغه رښتیا دی یا بیا غلط او دروغ دی؟ ډاکټر ذاکر نایک د جواب ورکولو نه مخکې وویل چې د دې ډرامې متعلق ما سره د 100 نه زیات سوالونه راغلي دي، نو زما د پاره د دې ډرامې باره کې خبره کول ضروری دي. ډاکټر ذاکر نایک جواب کې وویل چې د ټولو نه اول خو زه د میډیا د تجربې مطابق دا خبره کول غواړم چې څومره هم ډراما سیریل، فلمونه او شارټ ویډیوز یا ټي وي باندې راتلو ولا ټول پروډکشنز دي، په هغې کې یو کم 100% داسې دي چې د هغې کتلو ته کله هم حلال نشي ویلی. دا ټول حرام دي، څه زیات حرام دي او څه کم حرام دي. او که داسې نه دي نو څه نه څه موقعو باندې دا ګناه کبیره یا ګناه صغیره په زمره کې ضرور شاملېدی شي. تر کومې چې د ډرامې ارطغرل متعلق خبره ده نو ما خو دا ډرامه نه ده کتلې، خو ما ته د دې باره کې پته ده. د دې باره کې ما آرټیکلز ویلي دي او اخباراتو کې مې ریپورټس هم کتلی دي چې دا ډراما پوره دنیا کې خوښولی شي. ما ته هم دا پته لګېدلې ده چې د دې ډرامې ډېرې ترجمې هم شوي دي او مختلف ژبو کې ښودل کیږي، نه صرف په یوټیوب بلکې پوره دنیا کې مشهوره ده. او دې ډرامې خو د هالیوډ ریکارډز هم مات کړي دي. دا وجه ده چې ما د دې ډرامې باره کې اورېدلي دي او راته پته لګېدلې ده چې د دې ډرامې قسطونه ډیر زیات دي. د دې تقریبا 150 قسطونه دي او هر قسط تقریبا 2 غنټې او 15 منټه دی. نو ما چې څومره هم آرټیکلز ویلي دي د هغې ویلو نه پس د دې ډرامې اوریدلو او پوهېدلو نه پس په دې نتیجه رسېدلی یم چې د دې ډرامې کلو اجازت نشي ورکېدلی. داسې نشي ویلی چې دا بالکل حلال دی یا د دې کتلو کې ثواب دی، ولې چې په دې ډرامه کې کار کولو والا زنانه بې پردې دي او هغې ته داسې قتل حرام دی او دې کې موسیقي استعمال شوې ده چې حرام ده. خدا د یو هالیوډ فلم پشان نه ده چې پکې فحاشي وي او سړی نامحرم یو بل سره ملاویږي. البته دې ډرامه کې لیدلی شوي دي چې بعضې ځایونو کې نامحرم ښکلول یا د غاړې ورکول مناظر ضرور شته او دې ډرامه کې ډېر داسې څیزونه شته چې د اسلام د قاعدې نه خلاف دي. دې کې ډېر داسې څیزونه دي چې د توحید خلاف دي، یعنی د یو الله منلو خلاف دي. نو لہذا دې ډرامې ته حرام ویلی شي. لہذا داسې کله هم نشي ویلی چې دا ډرامه د اسلام مطابق ده یا دې سره مشابهت لري یا د دې کتل ډیر ضروری دي. او که داسې فتوی لګولی شي چې دا ډرامه دې وکتی شي یا که تاسو مسلمانان یې نو دا ډرامه به ضرور ګورئ. د داسې فتوی لګولو اجازت بالکل نشته او که څوک فتوه لګوي نو هغه تاسو گمراه کوي. خو په دې هر څه به زه ضرور ویل غواړم چې کم خلک دا ډرامه نه ګوري نو هغه دې هیڅ کله نه ګوري، ولې چې دا حرام دي. که چېرې تاسو نور فلمونه نه ګورئ چې حرام دي یا نورې ډرامې نه ګورئ، د هالیوډ د بالیوډ ډرامې نه ګورئ چې حرام یې ګڼئ، خو بیا دا ډرامه هم مه ګورئ.
د دې نه بهتره دا ده چې تاسو وخت وباسئ او د قرآن پاک تلاوت وکړئ. خو ډیر داسې خلک شته چې د هغې عادت جوړ شوی دی د فلم او ډرامو کتلو. ډیر داسې مسلمانان شته چې د فلمونو کتلو ډیر شوقیان دي. د هغې عادت جوړ شوی دی. مثال د هغوی فحش فلمونو کتل عادت نشته، خو عام فلمونه کتل یې عادت جوړ شوی دی. فلمونه که تاسو هر څنګه ګورئ، که فحش دي یا عام، دا ټول حرام دي. خو هغه سړی چې د هغه د بالیووډ یا د هالیووډ فلمونو کتل عادت جوړ شوی دی او هغه هر حال کې فلم کتل غواړي، د هغه دپاره دا ډرامه کتل کم حرام دي. ولې چې هغه زیات خطرناک او حرام سیزونه ښکاري. ولې چې هغه زیات خطرناک او حرام سیزونه ګوري. تاسو ته پته ده چې د هالیووډ په فلمونو کې نیمې کپړې اچولی شي، زنانه نیمو کپړو کې ښودلې کیږي، د جسم پټ اندامونه خولی کیږي، لہذا هغه حرام دي. لہذا هغه سړی چې دا هر څه ګوري، نو که هغه دا ډرامه وګوري، نو هغه دپاره ارترول ډرامه کتل کم حرام دي په نسبت د هغه سړي چې هډو فلمونه ګوري نه او هغه د دې ډرامې کتلو کوشش وکړي، نو د هغه دپاره دا زیات حرام دي. لہذا دا ویل کېدی شي چې ارترول ډرامه کتل په ځای د دې چې تاسو نور فلمونه نه ګورئ، د هغې نه بهتر ورته ویل کېدی شي. خو حلال ورته بیا هم نشي ویلی، دې ته بیا هم حرام ویلی شي. ډاکټر ذاکر نایک ووی ما چې ډیره موده مخکې کم فلم کتلی و او هغه په دنیا کې د ټولو نه ښه فلم دی، د هغې نوم دی میسج دی. خو که د فتوی خبره وکړی شي، نو دی میسج فلم چې ما پوره کتلی دی، هغې ته هم زه پوره حلال نشم ویلی. په هغې کې موسیقي ده او په ډیرو موقعو کې یې ښځې داسې خولی دي، د هغې لباس داسې دی چې داسې خول نه دی پکار. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې دې نه علاوه د عمر سیریز چې څه موده مخکې جوړ شوی و، هغه هم کتلی شي. هغې کې د اسلام متعلق ډیر حقایق او سیزونه بیان کړي شوي دي، هغه هم کتلی شي. خو زه بیا هم دا نه ویم چې د هغې کتل حلال دي. خو د میسج فلم او د عمر سیریز دواړو کې چې کم پیغام ورکړی شوی دی، څوک هم د هغې کتلو سره اسلام ته نږدې کیږي، لہذا هغه کتلی شي، خو حلال ورته نشي ویلی. خو که چېرې بیا هم د چا فلمونه کتل عادت جوړ شوی دی، نو هغه ته زه دا ویم چې د میسج فلم وګورئ. او که د چا ډراما یا ډراما سیریز کتلو عادت وي، نو زه به دا ویم چې هغه د عمر سیریز وګورئ. او ارترول هم کتلی شي، خو ارترول په هیڅ صورت د عمر سیریز نه بهتر نه ده. خو دا ټول سیزونه اسلام حلال نه دي ګرځولی او کم حرام کیدی شي. یا یو وران سړي ته که تاسو دا ښایئ، نو هغه په دین اسلام پوهیدی شي او اسلام طرف ته راغب کیدی شي. ولې چې په دې ټولو فلمونو کې د میسج او د عمر سیریز کې ډیر کلو د اسلام او د قرآن متعلق ویلی شوي دي. ډاکټر ذاکر نایک یو مثال ورکو او وی ویل چې که چېرې یو ښځه دا وایي چې زه سکرټ نه اچوم، وړې کپړې نه اچوم، زه به مکمل قمیص پرتوګ اچوم، خو زما ویښته به کولاو وي، نو داسې سینونه هم فلمونو کې خول او قتل حرام دي، ځکه چې د هغه ښځې ویښته کولاو دي. ډاکټر ذاکر نایک خپلو خبرو کې دا هم ووی چې د ارترول ډرامې متعلق دا سوال هم شوی دی چې آیا دا رښتیا دي؟ نو زه دا ویلی شم چې دې کې 100% داسې سیزونه دي چې په هغې شک کیدی شي، خو او دا ویلی شي چې دې ډرامه کې چې څه بیان شوي دي په هغې کې 80% د رښتیاو مطابق دي او بالکل ټیک دي، او چې باقي کم 100% دي په هغې هیڅ نشي ویلی او په هغې ماته څه تحفظات دي. لہذا زه دا ویم چې ارترول ډراما سیریل کتل حرام دي. او البته که ستاسو عادت وي د هالیووډ یا د بالیووډ فلمونو کتلو یا د فحش فلمونو کتلو، د هغې په ځای ارترول ډراما کتلو ته به ښه خبره ویلی شي، خو ورته به بیا هم حلال نشي ویلی. ډاکټر ذاکر نایک دا هم ووی لیکن زما پوره یقین دی که ډیر خلک دا ډرامه وګوري چې عام طور باندې داسې ډرامې نه ګوري یا هغه د فحش فلمونو عادت وي، که هغه دا ډرامه وګوري، نو ماته د دې خبرې یقین دی چې هغې کې به ډیر خلک داسې وي چې دین اسلام طرف ته به راځي او بیا به فحش فلمونه کتل پریږدي، او بیا به یو وخت راځي چې هغه به د ارترول ډرامه کتل هم نه خوښوي او صرف قرآن پاک لوستل او په احادیثو پوهیدل به شروع شي. په دې موقع ډاکټر ذاکر نایک دا هم ووی چې هغه ډیر زر یو فلم جوړول غواړي چې هغه د میسج فلم په شان وي، یا به د هغې نه ښه جوړولو کوشش کولی شي. ها، زه غواړم چې داسې فلم جوړ کړی شم. فلم به د اسلام د احکاماتو مطابق وي. په هغه فلم کې به د موسیقۍ استعمال نه وي.
کم یو فلم کې هم ښځې بې لباسه یا هغې په نیمو کپړو کې خول هم جایز نه دي، هغه هم حرام دي. ډاکټر ذاکر نایک ووی لہذا هغه خلک چې ډراما سیریل ارطغرل کتل غواړي او هغې نه مخکې فلمونه نه ګوري، هغې ته به زه ویم چې هغې دا ډراما مه ګورئ ځکه چې دا حرام دي. او که څوک وایي چې دا ډراما به خامخا ګورئ ګنې د اسلام نه به خارج شي نو دا غلطه ده، مکمل طور دروغ دي، داسې بالکل هم نه ده. عزیزانو تاسو ته دا ویم چې دا ویډیو موږ ستاسو دپاره د ډاکټر ذاکر نایک په انګریزي کې گفتگو کړې شوې پښتو ترجمې په شکل کې راوړو چې کم خلک په انګریزي ژبه نه پوهیږي هغې ته پوهېدلو کې اسانه او هغوی د ډاکټر ذاکر نایک فکر انګیز گفتگو خپلو ذهنونو ته کوزه کی او خپل ایمانونه پاخه کی او په دین اسلام مکمل عمل کول شروع کی. عزیزانو د ویډیو کتلو ډیره مننه، خامخا کمنټس وکړئ، د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ. زموږ چینل علمی رڼا سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوز په ټایم تاسو ته ملاویږي. ډیره مننه.